د نبی علیہ السلام د والد محترم نوم عبدالله او د والدې محترم نوم آمنه بی بی آمنه. بی بی آمنه په مکه مکرمه کې د یو بهترین خاندان سره د هغې تعلق و چې هغې ته بنو زهره قبیله وې او د بی بی آمنې د پلار نوم وهب و او د تره نوم یې وهیب و او دا د خپل تره په تربیت کې وه. عبدالله متعلق ډېر زیات رشتې راتلې او خلقو په خپله دا غوښتنه کوله چې زمونږ لور یا زمونږ خور دا دې د عبدالله په نکاح کې راشي. نجومیانو دا پیشنګویه کړې وې د عبدالمطلب متعلق او د عبدالله صاحب متعلق چې د ده په اولاد کې به د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي. لیکن د دې د هر چا دا خوښی چې خپل بچي له په یو ښه نسب کې او د یو هوښیارې بیبي او خشته بیبي سره نکاح وکړي. نو د عبدالمطلب دا خواهش و چې زه د دې بی بی آمنه سره د خپل زوی د عبدالله نکاح وکړم او مغسې وشوه. بی بی آمنه د وهب لور د وهیب د تره په تربیت کې وه. دوی غوښتله تره ورته ورکړه. کله چې نکاح لتلل نو دې وخت کې د عبدالله د حضور پاک د والد محترم عمر 19 کاله دی تقریبا. نو دا به قانونو چې نکاح به وشوه نو هغه زمانه کې دا رواجو نو دا نکاح والا کم زلمی چې به د به 3 یا 4 شپې دا د هغه ښځې په کور کې کولې تېرولې به. دا د هغوی یو رسم او یو رواج او عجیبه داسې وشوه چې د نبی علیہ السلام د مور بیبي د تره لور د دې وهیب لور هغه عبدالمطلب ځان له وغوښته. هغې پې رضا شو ځکه ما تېره جمعه درته پوره د عبدالمطلب تاریخ ذکر کړی تقریبا. نو چې دی کله نکاح لتلل د عبدالله ورپسې شاته په لاره ور روانو نو په مکه مکرمه کې یو یهودنه ښځه وه او څوک کوئی کاهنه وه. نو دواړه به هم به یهودنه و هم د کهانت دا علم ورسره و. نو دا اتفاقا په لاره باندې ولاړه وه. نو عبدالله صاحب یې ولیده. نو چې دې څنګه ولیده نو دله دعوت ورکړه د ګناه چې منکر راشه. نو عبدالله ورته انکار وکړ او یو 2 شیرونه ورته وی معنی دا ده چې حلال خلق او پاک خلق ګناه نه کوي او پاک خلق د خپل ځان د پاره د پاکو انتخاب کوي. داسې یو 2 شیرونه ورته وی او زه ګناه نه کوم ناروا نه کوم او عبدالله صاحب ته نیغ تیر شو. عبدالمطلب ځان سره کسان بوتلیو دی مخکې تلیو او د بی بی آمنه سره د عبدالله صاحب نکاح وکړه او کم چې د بی بی آمنه ترو وهیب د هغه لور سره خپله نکاح وکړه. دواړه نکاحونه په یو ورځ شو. نو د دې د زول رسم مطابق عبدالله 3 شپې دا د سخر په کور باندې تېرې کړې. دا د هغې رسم و. د نکاح نه پس به دا پاته کېدل. نو چې 3 ورځې پس په لاره د عبدالله را روان دی نو هغه ښځه چې مخکې پتلو کې د ګناه دعوت ورکړی و هغه ورته دروازه کې ولاړه وه. نو عبدالله له اواز ورکړ. نو چې عبدالله ته وکتل وی چته تللی وی؟ وی زه تللی او د وهب لور د آمنې سره مې نکاح شوه. وی ښه غوږ کېږده. وی زه څه پلیته ښځه نه یم ګورې او نه زه زناکاره ښځه یم. ته چې په لاره تلې نو ستا په دې تندي کې ما د آخر زمانې د پیغمبر د پیغمبرۍ رڼا
صحیح کړه د خپل کهانت او د خپل علم په بنیاد. ما ستا تندی معلوم که چې په دې تندي کې یو داسې نورانیت او رڼا پرته ده چې هغه نورانیت او رڼا به د آخر زمانې د پیغمبر په شکل کې پیدا کیږي. نو ما وی چې دا رڼا به تا نه زه ځان ته راکاږم او دا د آخر زمانې پیغمبر به زمانه پیدا شي. خو اوس مې د زناکاره نیم دا مې دیله دا دعوت ترکه. خو اوس هغه رڼا ستانه د وهب لور آمنې راښکلې د ضرورت مې دته نشته. هغه وی زم ګناه نه کوم. د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې داسې نښې نښانې زلنده ښکارېدې. څه درته ما تېره جمعه ویلې دي. بی بی آمنه وی د حضور پاک والده محترمه وی په ښځو باندې چې د حمل په زمانه کې د امید په زمانه کې کم تکلیف تېرېږي وی ما دا تکلیف نه دی محسوس کړی، نه مې بوج محسوس کړی دی، نه مې درونوالی محسوس کړی دی او نه ما ته څه تکلیف رسېدلی دی. او داسې عجیبه زمانه وه چې یو ځل زه په کټ کې خوب د شپې نه راته اوړېدم راوړېدم نو ما یو غیبي سړي نه یو غیبي آواز واورېد. وی هغه سړی ما ته وی چې ای آمنې ته څه خبرې چې ستا په ګېډه د دې امت سردار پروت دی او دا هلک چې پیدا شي دله به نوم محمد اږدې ګورې صلی الله علیه وسلم. او چې پیدا شي نو یو دم به پی چې هغه دم یې راته وښو. سیرت ابن هشام کې شته دا واقعه. اعیذه بالواحد من شر کل حاسد، اعیذه بالواحد من شر کل حاسد، چې دا یو الله په نوم دې هلک له زه پناه غواړم د الله په نوم د شر د هر حاسد نه چې د حاسدانو د شر نه خدای پاک محفوظ کړي. او عجیبه دا وه چې په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې قاتو مکه کې خواصم واد غیر ذی زرع دشت او خشک علاقه ده خو بیا من په دې غرونو باندې د غر دا واړه واړه بوټي کېدل او کبلې به پکې زرغونېدلې نو خلکو به سارو لته ګیا ورکوله. نو د سارو ګیاګانې میاګانې نه وې، باران بند شوی. او چې کله د نبی علیہ السلام زما امید پیدا شو د حضور پاک متعلق نو مکه مکرمه کې خدای فراخ سالی پیدا کړه، بارانونه شو او په غرونو په دشتو ګیاګانې زرغونې شوې او د خلکو د ګډو چیلو د اوښانو غولانځې د پیو نه ډکې شوې او د خلکو څاروي د وازګو نه ډک شو. وی قسم دې زه پوهېدم چې دا د ما د دې بچي برکات دي چې لا دنیا ته دی تشریف نه دی راوړی، لا پیدا شوي نه دي او په مکه مکرمه کې خدای پاک فراخ سالی پیدا کړه. بیا د پیدایش په وخت کې چې دی کله پیدا کېده نو ناشنا حالات او واقعات څرګند شوي دي. عبدالمطلب وی ما یو خوب ولید، وی زم لاستیم او زما د شان یو زنځیر اوچت شو او هغه زنځیر تا اسمان سره ولګېد، یو سر زما پرې شا پروت دی او بل اسمان سره ولګېد او ایناګانه هغه زنځیر په اونه بدل شو، اونه ته جوړه شو او د هغې اونې خرامونه پیدا شو او په خرامونو کې څانګې جوړې شو، په څانګو کې میوې جوړه شو. وی ډېر خلک راځي چې دا اونه کټ کي خو یو خشتا لږ دی خوبصورت هغه ته خلک منې کوي، څوک ورته نږدې نه پرېږدي. نو په دې اونه کې چې کمې میوې وې نو ما لاس اوچت که چې ځم ته یو میوه روشو کوم خو زما لاس نه ور رسېده، زه به زما لاس به واپس را پرېوت. وی دې کې راویښ شوم نو د هغه زمانې چې کوم کاهنانو عالمانو د هغې نه مې د دې خوب تعبیر وغوښت. هغې وی ستا د شانه به د آخر زمانې پیغمبر خدای پیدا کوي او د هغه دا څانګې د هدایت او دا میوې د هدایت دا به په دنیا کې خورېږي او خلک به ترې فایدې اخلي او څوک به مخالفت کوي، راځي چې داونه کټ کی مخالفت به کوي خو خدای به د خلکو د مخالفت نه محفوظ ساتي. وی ته هغه میوې ته ونه رسېدې نو د هغه د نبوت زمانې نه به ته مخکې مرې. وی دا تعبیر ما ته ملو شو.
او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کېده نو عبدالمطلب سے پخپله وی زه بیت الله سره خوا کې ناستم وی دا بیت الله دا دیوالونه د ځمکې لرالل او بیا اوچت شو او څومره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو نو دا به په ځمکه پرېوتېدل د مکې غټ کافران وی په دغه شپه زمونږ یو غټه بوتخانه و په هغې کې بوتانو او چې کم غټ بوت و نو په ځمکه پرېوت وی مونږ بیا نیغ کړ وی بیا په ځمکه پرېوت وی مونږ بیا نیغ کړ نو بیا په ځمکه پرېوت نو بیا هم نیغ کړ وی مونږ کې یو کس وی چې هر څه چل دی خو په دې شپه څه ناشنا کار شوی دی د نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دی وی تقریبا د شپږ اووه کالو دغه وخت کې د شپږ اووه کالو وی یو یهودي آواز وکړ او چغې کړی هغه یهودي چې د آخرې زمانې د پیغمبر ستاره اوچته شوې ده او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخرې زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی او عرب هم په تاسو کې پیدا شوی دی او وی په جاړه شو مې چې جاړې ولې کاکاجي وی جاړم په دې چې مونږ وی دا منقبت به بني اسرائیلو ته میلو شي زمونږ قوم ته خو دا منقبت زمونږ د قوم بني اسرائیلو نه د مکې عربو ته منتقل شو وی چې مونږ معلومات واغشتل نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ او مور بی بی وی د پیدایش په درد اس قسمه تکلیف پوی شوی نیم او یو ناشنا رڼا مې ولیدله او د هغې رڼا نه ما ته خدای پاک شام او بصره وښول او مشهوره خبره د ډېرو کتابونو لیکلې ده چې د فارس کم آتشکده وه اخو مجوسیانو اور ته به عبادت کو زرو کالو کې هغه نه وه مړه شوې ځکه هغوی به پکې خپل تیل اچول او دا بلولو انتظام به یې کو هغې ته به کسان ناست و چې دا مړه نه شي او په دقه ټیم د هغوی هغه آتشکده چې د هغوی هغه کم مرکزي عبادت خانه و هغه ورې مړ شو او د کسرا د غټې ماڼۍ نه غټې غټ تیږې راوغورځېدلې نو هغه کاهنان راوغوښتل وی زما را دې ماڼۍ باندې بېګال زلزله راله او تیږې ترې راوغورځېدلې دا څه وجه کېدی شي هلته اطلاع راله چې د فارس آتشکده هغه مړه شوې ده دا څه وجه ده نو هغوی لم نجومیانو کاهنانو خبر ورکړ چې په دې ټیم په دې شپه په دې وخت کې نبی آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی جنات او دا پیریان به بر اسمان ته ختېدل دا خدای په اسمان بند کړل نو هغوی خپلو کاهنانو او جادوګرو له اطلاعات ورکړل چې څه نوې معامله پېښه شوې ده زمونږ بره د اسمان تلل بند شوي دی او منع شوي دی بهر کیف چې کله پیدا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بی وی عجیبه کیفیت و چې دی پیدا شو نو دا اسمان ته ګوته نیولې وه لا ماشوم دی اسمان ته یې ګوته نیولې ده او مشهوره خدا ده چې په 12 د ربیع الاول دنیا ته تشریف راوړی دی لیکن کم محققین چې دي تاریخ دانان او د سیرت لیکونکي هغوی چې کم تحقیقات کړي دي نو دا تاریخ ټیک نه دی ځکه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې ورځ د ګل وه د ګل دا ورځ ډېره زیاته بختوره ده د حضور پاک پیدایش د ګل پر ورځ او مدینه منورې ته چې هجرت شو مدینه شریفې ته ورسېد دام د ګل ورځ وه او وحی چې نبی علیه السلام ته نازله شوې دام د ګل ورځ ده نو یو ځل د نبی علیه السلام مبارک نه چا د ګل د ورځې تپوس وکړه د روجې وی صاحب که زه د ګل پر ورځ روجه ونیسم د دې روجې څه فضیلت دی نو حضور پاک وفرمایي وی د ګل پر ورځ پیدا شوی او د ګل پر ورځ ما له وحی راغلی ده نو وی د ګل ورځ خو ډېره مبارک او بختوره ورځ ده مسلم شریف کې حدیث دی او یو حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به د ګل پر ورځ عموما روجه نیوله د ګل پر ورځ باندې نو د ګل ورځ دا بختوره ورځ د رڼو ورځ د ګل وه او میاشت د ربیع الاول وه نو چې د ګل ورځ او د ربیع الاول د میاشت دوی حساب کوي او د اصحاب الفیل چې تیره جمعه مې قصه کړې وه د هغوی د هلاکت 50 ورځې تېرې شوې وې نو دوی وی چې دا 12 نه جوړېږي په دغه کال 12 دا کېدی نه شي نو څوک اتم د ربیع الاول یادوي خو زیات تر محققین نه هم د ربیع الاول یادوي او د اپریل میاشت وه
او څوک شلم یادی او څوک 22 تاریخ یادی 22 اپریل او د سحر 20 منټه د پاسه 4 بجې پاغه غړې نه وي پاغه زمانہ کې خدا دوی د منټونو حسابونه کړی دي چې پاغه ورځ د نبی علیہ السلام د پیدایش ټیم سو سبا ختلو او نور ته خطو ته لا ډېر ټیم پاتې و نو هغوی چې حساب کړی دا 20 منټه د پاسه 4 بجې تقریبا جوړېدل چې څنګه پیدا شو عبدالمطلب خدا ناشنا واقع ولیدله نو زر راغی د خپل زوی کور ته د عبدالله صاحب کور ته او چې څنګه راغی نو تپوس یې وکړه هغه ته خو د انګور پته وه وی دا معشوم خدای پاک پیدا کړی دی وی شاه بزرې ټوکله کې ونغاړه او مال یې راکړه نو عبدالمطلب ته په لاس کې واغېسته او اوچت یې که ولاړ وی زه په ده لومبې د بیت الله طواف کوم نو د بیت الله نه پې طواف وکړه والد محترم د پیدایش نه مخکې وفات شوی ځکه چې هغه په یو تجارتي سفر کې تللی و مدینې منورې ته او په مدینه منوره کې د هغه ماماخیل خو مدینه منوره کې ما تیره جمعه درته ویلي چې د هاشم ښځه د عبدالمطلب مور دا د مدینې منورې و سلما یې نوم نو دا دی هلته بیمار شو په بیماری کې بیا وفات شو او په مدینه منوره کې دفنم شو نو عبدالمطلب ته چې پته ولګېده نو هغه ویل ګردې زه معلومات کوم نو رده یو زوی حارس یې نوم یې هغې ولېږه مدینې ته وی ته بچې لاړ شو ماله معلومات والا د قافلې والا خو وایي چې عبدالله وفات شوی دی چې لاړ او معلومات یې واغېشتل هغې ورته وی او عبدالله وفات شوی دی او مونږ د بیماری علاج مونږ خو جوړ نه شو او بیا هم دلته په مدینه شریفه کې دفن کړی دی نو د 19 کالو په عمر کې د حضور پاک والد صاحب واده کړی او د 13 کالو په عمر کې تقریبا وفات شوی دی نو حضور پاک د پلار د وفات نه پس الله دنیا ته راولېږه دې کې یو حکمت دی هغه درته لږ ساعت پس وی لومبې پیول خپلې مور ورکړل بیبي آمنې او بیا د ابولهب یو وینځه و سویبه هغې ولې یو څو ورځې پی ورکړل او ابولهب د نبي علیه السلام ترو دې سویبې ابولهب ته زیرم ورکړ چې مبارک دی چې ستا د هغه مړ ورور عبدالله زوی پیدا شوی دی نو ابولهب د نبی علیه السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې هغه سویبه آزاده کړه وی تا مال د مړ رور د زوی د پیدایش خبر راکا نو په دې خوشحالۍ کې مې آزاده کړې نو په بخاري شریف کې یو ټکی امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی ناشنا چې ابولهب چا په خوب کې ولیده وی څه حال دی وی ډېر خطرناک حال مې دی ډېر د خدای په عذاب کې پروت دی شر حال مې دی ځکه د پیغمبر علیه السلام لوی دشمن لومبې دی او په نبی علیہ السلام د کاڼي غزار لومبې دی ابولهب کړی دی وی ډېر خراب حال مې دی او شر حال مې دی خو وایي چې ما نبی علیہ السلام د پیدایش په خوشحالۍ کې سویبه آزاده کړې ده چې هغې ما اطلاع راکړه وی د هغې په سبب الله زما په دې قټه ګوته کې پیدا کوي نو هغه زه دلته کې روم هغه زه دلته اوس کم نو دا د حضور پاک لوی شان دی ګورئ دلته بعضې زمونږ طالبان یو سوال کوي وی د کافر متعلق قرآن شریف کې راځي چې لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون چې کافر ته په عذاب کې تخفیف نه راځي عذاب به ورته اسانېږي نه په جهنم کې او نه به ورله خدای مهلت ورکړي نو دا ده ته د اسانتیا ولې راغله چې دا پی په دوزخ کې څکي نه د هغه پیو فایده هغه ته نه میلاویږي د جهنم خو دومره تیز تاو دی چې دا خو لا د ګوتې پوټې غوندې پی دی چې بالټۍ پکې ورواچوې لا د بالټي نه به نه جدا شوی چې الوتی به دله فایده نه ورکوي خو د نبي علیه السلام لوی شان ته معلومیږي او هغه له افسوس ورکوي چې نیکبخته صرف د هغه په پیدایش دې خوشحالي کړې ده نو ګوته کې دې پی پیدا شي که ایمان دې پرې راوړی وي نو چې څومره د پیو چینو کې به په جنت کې پروت وي نو سویبې ولې یو څو ورځې پی ورکړل هغه د ابولهب وینځئ نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام د بی بی حلیمې په قسمت ورورسه
دا په طائف کې بنو سعد یو خاندان دی، هلته اوسېدله. او د بانډو د طائف آب و هوا ډېره مزېداره، اوس هم د طائف آب و هوا ډېره خشته ده، ډېرې ښکلې میوې پکې کېږي او ډېرې خشته اعلی سبزۍ پکې کېږي او یخ وطن د مزېدار اعلی. مکې مکرمې نه بار یو غر دی، د هغه غر نه شاته تقریبا 100 کیلومیټر لږ بګ به طائف راځي. نو دا هغه ځای ښځې به کال کې یو ځل راتلې او په مکه کې به ماشومان کتل چې چا ماشوم پیدا شوي چې مونږ یې ځان سره یو څو تربیت یې وله وکړو، دیانې به وې. نو هغې کې به د هغې هم فایده وه او د مکې د خلکو هم دا یو رسم و رواج و چې خپل ماشومان به باندې ته لیږل، ځکه هغې به وی د شهري خلقو د شهر آب و هوا ټیک نه او د باندې آب و هوا مزیدار او بیم خشته هوا مزیدار او د باندو جبه عربي اصلي وي او شهر ته ښار ته خو هر قسمه خلک راځي نو جبه یې ګډه وډه شوي. نو خلکو به خپل ماشومان ورکړل، هغې به وله پالل او دوی به وله پیسې ورکول. نو بی حلیمه رضی الله تعالی عنها وی دقسې د طائف د بنو سعد زمونږ ښځې لاړې زنانه چې دوی ځان له ماشومان ګورو چې مونږ یو ساتو پیسې پې وګټلو. وی چې رالو په مکه کې معلومات کول، نو وی زما چې څومره ملګري راغلي وي هرې ملګري ته یو یو ماشوم میلاو شو او وی پیغمبر علیه السلام ته چا غاړه نه ښوده. خلکو به وی دې کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی 7 ورځې مخکې. نو چې رابلل تپوس به وکړو نو د پلار نشته، دا یتیم دی، د پیدایش نه مخکې پلار وفات شوی دی. نو چې هغه ښځو به ورته غاړه نه ښوده چې دا یتیم دی نو موږ له به څه راکړي، پلار یې نشته نو موږ له به څه راکړي. وی ډېرې ښځو پې چکر ولګو خو دې چا هم قبول نه که. وی زم پړومبي ځل د عالم چې تپوس مې وکړه، وی چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات دی. وی ما وی چې دا ماشوم نوړم ما له به څه راکړي، څه پیسې به راکړي، خو ما نورو ملګرو ته مې ماشوم میلاو شو او ما ته میلاو نه شو، نو مې چې تشه ځم نو زه دا ماشوم به خیر ځان سره بوزم. نو رالم او نبی علیہ السلام مبارک دا ماشوم مې ځان سره اوچت که چې تشه نشم تلی. وی زما ته څه پته وه چې دا خو په دنیا کې واقعي یتیم دی خو د خدای په نزد د یو لوی مقام او مرتبې خاوند دی. وی ما چې دوی څنګه اوچت که او ما خپل سینې ته واچو، ګسې سینې ته، ځکه د ما خپل بچی مو. نو وی ده زما ګسه سینه نه اغېشتله جړلې، نو ما زر دی بلې سینې ته که نو وی زما ښې سینه یې واغېشته او ګسه سینه زما هغه بل بچي ته ژوه. او چې په لاره تلو نو په کومه قچره چې ما سورلي کړې وه نو یې ډېره لاغېره وه او ډېره ټپه وه او وی ما به شړله او قافله کې سفر نشو کولی، رستو رستو به کېدله. او وی چې ما نبی علیہ السلام مبارک غیږ کې واغېشته او په هغه قچره څاروي باندې سور شم. وی قسم دی چې زما څاروي د نورو څاروو نه مخکې روانو. نو ما ته د قافلې خلک وی چې حلیمې دا همغه څاروي دی که دا د مکه کې بدل کو؟ مې چې نه دا همغه څاروي دی خو ما له خدای یو برکتي ماشوم په لاس راکړی. وی قسم دی چې زما په سینه کې دومره پی پیدا شو چې نبی علیہ السلام به موړ شو، زما خپل بچی به موړو. او زمونږ په علاقه کې په دغه زمانه کې قات و قات ګیاګانې نه وې. نو زما ګډې چیلې او څاروي چې به زما بچو سره له بوتلل نو ماښام به ماړه راتلل. وی زما څاروي سر به شو، غلاندې به یې د پیو ډکې وې. او خلکو به خپلو غلامانو ته بچو ته وي چې تاسو څاروي نار راولئ او د حلیمې څاروي ماړه راځي. دا ولې؟ هغې سره یو ځای د هغې څاروو سره څاروي سره وی. وی بیا به خلکو زما څاروو سره یو ځای څاروي سرول، خو بیا به هم د خلکو څاروي نار راتلل او زما څاروي به ماړه راتلل او غلاندې به یې د پیو ډکې وې. وی قسم دی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک په بوتلو په دغه څو ورځې کې دنه دنه د هغه برکتونه محسوس کړي دي او ما لیدلی دي. او ما به دې کله د خپلې بلې سینې ته واچو د پیو دپاره. نو نبی علیہ السلام په ماشوموالي کې هم ډېر انصافدار و. وی د هغه خپل بل رور پی ته به د خوله نه اچول، هغه به یې نه رول، هغه خپله سینه به یې رودل، هغه بله به یې نه رودل. او عجیبه ناشنا ټکې سیرت ابن هشام کې شته او په مستد احمد کې هم شته او نور علما هم لیکلي دي چې نبی علیہ السلام مبارک به ما دې مونږ ورته اورنۍ وایو که نه،
ماشوم نه چې کوم لومبې ټوکړه تاوی وی ما به په ونه کې دی واچو نو ماشومان خو لتې وی چې ویس پړی او ځان نه هغه ټوکړه غورځی وی یقین وکړه چې ما به دې په ونه کې واچو او زه به رالم وی د ده نور وجود که به ښکاره شوی خو د نامه نه لاندې عورت به د ده همیشه پټو فرشتې به حفاظت کو د نبی علیہ السلام مبارک وی زر زر بلویده په میاشت کې د هفتې برابر چې بل ماشوم هفته کې څومره نشونما کوي دی به په ورځ کې هغسې نشونما کول او چې بل ماشوم میاشت کې څومره لویږي هفته کې به هغسې لویده او چې بل ماشوم په کال کې څومره لویږي نو په میاشت کې به هغه مره ترقي نبي علیه السلام مبارک کوله او وجود یم طاقتمنو وی د نور ورونو خویندو سره به یې لوبې کولې یو خور یې وه شیمای نومو دا د رضایي خور یې وه د بیبي حلیمې خپله لور وه نو یو ځل یې نبي علیه السلام بوتلی نو بیبي حلیمې وی چې زما په زړه کې د نبي علیه السلام ډېر لوی قدر و ځکه ما ته هغه برکتونه معلومېدل ما کرغله فراخه شوه زه په خېټه مړه شم زما بچي په خېټه ماړه شو زما څاروي ډېرېدل برکتونه پکې پیدا شو نو وایي چې زه به ډېر د خپلو بچو نه به مې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساته نو یو ځل یې په غرمه کې زما د لور شیما نبي علیه السلام ایستی و نو زه ورپسې بار ووتم چې دا ماشوم دی په دې تو کې ولې ایستی دی د عربو نور لږ تیزي ډېر تیزي چې دا دی ولې په دې نور کې ایستلی دی نو وی چې اوس هغې زما لور شیما نبي علیه السلام رانیولی دی او راولي یې د ګوتې نه هم دومره عمر نه وه د ګوتې نه یې نیولی دی وی ما هغې خپلې لور ته غوسه وکړه چې تا ته ما نه وي چې دا ماشوم به د نور نه ساتې تا ولې په نور کې په غرمه کې بار ایستلی دی وی ما ته وی چې راشه مورې ناشنا ټکې درته ښیم څنګه دی وی ده باندې نور نه لګي اوریاس پې د پاسئ او چې دې کم خوازي د اوریاز ورسره روان یې هغه سورې پې د پاسئ راشه وګوره دا د نور دی او د نور د پاسه په د سورې دی وی دا د نبی علیہ السلام مبارک د ماشوموالي برکتونه ما لیدلي وی یو ځل 2 کاله چې موله پی ورکړل نو ما دی راوست خپلې مور بیبي له چې مور ته یې حواله کوم ویله مې نو خو قانون به دا و چې 2 کاله به د ماشوم ساته زیات پرې نه ساته نو چې مې راوست نو په مکه مکرمه کې وبا وه طاعون بیماري وه نو ما ته مور ته مې ویلی وي چې دا ماشوم دی زما خو نه کېږي او مکه کې وبا ده نو که دې خوښی خیر دې ما له پیسې مه راکوه اجرت مه راکوه دې به زه واپس بوځم وی مور یې راته وي چې او دلته وبا داسې نه بیماري ورته ونه لګي واپس یې بوځم وی ډېر زیات پې خوشحاله شو نو بیا مې بوته نو 2 کاله را سره زیاتي عمر یې تېر که 4 کاله یې دې سره تېر کړي وی یو ځل په طایف کې یو میله لګېدلې وه نو مونږ هغه میلې ته ولاړو دا جادوګر دا خپل جادوګري ښکاره کوي که نه جادوګري په دې میلو کې اوسمي نو وی زه هغه میلې ته هغه جادوګر لګیا د خپل کرتبونه ښکاره کوي او زه ورته ولاړ یم او نبي علیه السلام ما سره خوا کې ولاړ دی وی دې کې د هغه جادوګر په پیغمبر علیه السلام نظر شو وی چې څنګه پې نظر شو وی د جادوګر چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې دا ختم کې د دې ماشوم د وجې نه به زمونږ د پلار نیکه دین ختمېږي الی دې مړ کې وی ما نبی علیہ السلام ځان ته رانږدې کو او جادوګر ته مې غوسه وکړه چې د خدای دې بېخ وباسه زما بچی وجنې ته خو رانږدې شه څوک خو زما زوی ته رانږدې شي خو ماشوم له خو د چا لاس نه ورځي یاره وی زه پوه شوم برکتونه خو مې لیدل او اتفاق درو وی چې په قافله کې کله زه روانم وی نبی علیہ السلام ما سره دی هغه زمانه پی ورکول دا مخ ښکاره شو نو هغه ورته وکتل وی ما ته وی چې د دې ماشوم څه نوم دی وی ما ورته وی چې د نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم د ده د پلار څه نوم دی نو ما ورته د خپل خاوند نوم واغېسته چې پلار یې دا دی ولاړ دی او دی نوم دی حارث
او ما ته وی چې د مورې څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې دی مورې مو زما نوم